2005 دسمبر 31 تاریخ نه ما د شوګر لګېدلې. پهله شوګر چې ما چک کو نو هغه 131 وو او زه راغلی ما دا په 14 نمبر سنایي کې ډاکټر فهیم صاحب پاتې کېږي او دنه ډېرو خلکو علاج کړی دی او ډېر خلک ښه شو. ما م استخاره وکړه او 2 رکعته نفل مې وکړه د ماسپښین مانځه نه پس. او زه ډاکټر صاحب ته رالم. زه ما 19 کاله ګولۍ وخوړې. دومره ګولۍ مې وخوړې چې دومره به ځناورو واښه هم نه یې خوړلی پیښې او ما ته څه فرق هم نه محسوس شوی. زه نن ډاکټر صاحب ته راغلی یم او د ده نه علاج شروع کوم انشاءالله. چې تاسو هم چاله هم د شوګر پرابلم وي نو ډاکټر ته راشئ او علاج ډاکټر فهیم صاحب ته راشئ او علاج شروع کړئ. الله به درته شفا درکړي. او اخري زه رالم 19 سال پس یو میاشت شو ما ته انسولین شروع شوي دي. نو انسولین نه زه ډېر زیات پریشان وم. زما خوښ هم نه و چې ما ځان ته په دې نوم کې لګوله، خو د ډاکټر بیان مې واورېدو او زه ډېر زیات خوشحاله شوم. ما ته ډېره زیاته خوشحالي میلو شوه او زه ډاکټر صاحب ته رالم او انشاءالله تعالی چې زه به نن د ډاکټر نه علاج شروع کوم او یو هفته به بیا تاسو سره پس ملاقات انشاءالله کوو. او چاته هم چې د شوګر بیماري نو ډاکټر صاحب ته راشئ او علاج ترې شروع کړئ انشاءالله. الله پاک په شفا درکړي. د الله نوم اخلئ، راځئ د الله په نوم باندې راخلئ. الله چې الله په نوم باندې فیصله کوي چې یا الله زه دې ډاکټر ته ځم شفا ورکول ولته دا زمونږ یو ذریعه ده ډاکټر فهیم صاحب. او انشاءالله الله تعالی به موږ ته شفا راکړي. امام د ډاکټر ته چې راتلمه د الله سره مې چې کوم دی نو د الله په کور کې مشوره وکړه او رالمه او انشاءالله الله پاک به ما ته شفا راکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام.